چې والله بالله ثم تالله چې زمونږه او ستاسو کامیابي د حضور په نقش قدم کې ده. ګورې ما او ستا نن د انګریز په قدم باندې ځو. زه تا نه یو لنډه پوښتنه کومه، د قیامت ورځ به ولګېږي، ټول جن او انس به حاضر وي. الله رب العزت به موږ او تاسو نه تپوس کوي. هلته به هر یو صحابي هر یو انسان به خپله قرباني پیش کوي. خو چېرته یو صحابي راپاڅېدو نو ورته ویل یې دی الله رسوله ستا په در کې خو ما ټول مال قربان کړی دی، یو به راپاڅي ربه تا بال باندې سره کړی و، ستا په محبوب باندې مې قربان کړی دی، ستا په لار کې مې قربان کړی دی. یو به ورته راپاڅي رب کریمه تا بدن را کړی و، ستا په لار کې مې ټوکړې ټوکړې کړی دی. حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل زړه په دې تن کې په دې لاس کې داسې ورسره والي، ورته وایي بچې ربه تا ما ته صحت را کړی و، ما ته دې جسم را کړی و، رب کریمه دا خپل جسم مې ستا په در کې داسې ټوکړې ټوکړې کړو چې هغه خپل زړه مې په لاس کې درته راخیستی دی. ما ته به څه ورته وایي؟ ما ته کومه قرباني ورکړې ده؟ حضور ته به په کوم سټایل زه ته مخامخ کېږو چې ورته ووایو چې شفاعت مې وکړه. ځکه عزتمنو زه تاسو ته خواست کوم، عزت په عزت احترام کې خواست درته کوم، مینت درته کوم، دا ریکویسټ درته کوم چې نور دې ته وګورئ د حضور په نقش قدم چې ما ته روان شو، د حضور په سنت چې ما ته خپلې چهرې برابرې کړو، چې زما 24 ګنټې د حضور علیه السلام د زندګي شکل دي. حضور علیه السلام زموږ دپاره څه کړي دي؟ څومره وفادار نبي مو پرې لیدلی دی، څومره وفادار نبي الله پاک موږ تاسو ته راکړی دی او موږ څومره بې وفایي ورسره کوو. چېرته تاسو سوچ کړی دی څوک 1 ګنټه ځان دپاره نشي ژړلی، ځان دپاره دعا نشي غوښتلی، او حضور علیه السلام زما او ستا غوندې ګنهګار امت دپاره 4 ګنټې مسلسل غرمته ژړلي دي. څومره غټ تاریخ دی، حضور څومره قربانۍ زما او ستا دپاره ورکړي دي، او ما او تا ورسره څومره بې وفایي کوو. هغه انګریز چې زما او ستا عزت یې تار تار کو، هغه انګریز چې زما او ستا بال باچ یې رانه خطا کو، مور او پلار منځ کې یې جګړه راوستله، خاوند او ښځه منځ کې یې جګړې راوستلې، زوی او پلار منځ کې یې جګړې راوستلې، زوی یې د پلار نه بغي کو، پلار یې د زوی سره دشمن کو، هر یو کس بل سره وجنګولو. هغه نقش قدم باندې ځو او خپل وفادار نبي مو پرېښی دی. عزتمنو په قبر کې به تل تنها پروت و، په قبر کې به دا انګریز ما ته په کار باندې